یو شهید دی، شهید حاج حیدر. دغه شهید حاج حیدر چوره پورې زما د دې حوالې سره مطالعات دی، چوره پورې زما سره معلومات دي، نه خپل ځان سره مو دا سوچ وکړو چې شاید خیانات پې چې دې حوالې سره دوې درې خبرې ونه شي، خصوصا هغه افراد چې هغه مدافع حرام دي، یقینا هغوی به دا شخصیت پېژندلی وي. شهید ثاقب حیدر د بړکي والا دی، تاسو به یقینا د هغه نامه اورېدلې وي چې شهید کربلا باندې کومه جهادي نامه وه، شهید کربلا هغه باندې هغه مشهور و. شهید کربلا یا شهید ثاقب حیدر او هغه سره سره دغه حاج حیدر دا دوه هغه شخصیات دي چې د بیبي حرام نه یو ځای دوی خط مقدم کې خپل ځانونه قربان کړل او د دوی جنازې د حسین مور زهرا غونته قبرونه یې معلوم نه شول. زه به یوه جمله وکړم دې حوالې سره چې ما کومه انټرویو د دې کور والا انټرویو اورېدلې دی، خپله مې هغه شی پړاو کړی دی. یعنې چې کله چې د دې شهادت پیغام راغللو، ښه ورسره اورات بېجرې جملې حاج حیدر حوالې سره کله د دې شهادت پیغام راغللو، نه هغه ځای کې مثلا چې کوم مسؤلین دي یا هغوی ډیوټي دا وه چې د کور والاو ته به پیغام ورکولو چې د تا شوهر یا د تا والد بزرګوار یا د تا زوی یا د تا ورور شهادت درجې باندې فایز شوی دی، هغه شهید شولو. ښه ورسره اوره دا جمله کله چې د شهید حیدر شریک حیات ته کولي ته کله چې پیغام ورکوي چې مبارک شه اتا شوهر حاج حیدر د حسین خور زینب نه خپله سلیبي قربان کړله. دغې جملې سره څنګه چې جمله وکړله، هغې جملې سره ډایرکټ یوه جمله کوي. څوک هغه جمله کوي؟ زه فدا شم هغو خانوادو نه، هغو شهداو نه، هغو فیملیز نه چې هغوی کله خپل بچي ورکوي، هغه بیا د خپلو بچیو د خپلو شوهرانو د خپلو وروڼو غم نه کوي، بلکې هغوی هم غم صرف کربلا کې یا علی اکبر وي یا قاسم وي یا عباس وي، جمله یې دا کوي چې ایما زوی عباس نجار، ایما زوی قاسم نجار، ایما زوی علی اکبر نجار. د شهید حاج حیدر کولي ته کله چې دغه پیغام رسي چې تا شوهر د دنیا نه لاړلو، د حسین خور زینب سلام الله علیها مرکز نه ځان قربان کړلو، یوه عجیبه جمله کوي، ورته یې څه ما ته پاته دی چې د ما شوهر به شهید وي، خو یقینا د هغه جنازه به میلاو نه وي شوي. جمله واوره، څوک ورته یایي؟ هغه ښځه ورته یایي چې یقینا د هغه جنازه به میلاو نه وي. هغه ورته یي چې مګر تا ته څه پاته دی؟ تا ته چا وویلو؟ ورته یایي چې پرونه بل پرون ما ته حیدر ټلیفون وکړلو، ټلیفون کې راته وویلو چې حاج خانم سبا یا بل سبا زه روان یم، خو یوه جمله واوره زه د خپلو مسؤلینو ته نشم ویلی، چونکې که مسؤلینو ته وایم شاید هغوی د ما خبره نه ومني، خو کله چې زه شهید شم ایما طرف نه مسؤلینو ته دا پیغام ورسوه شه حاج حیدر داسې وي، حاج خانم دغه جمله ورسوه چې زه شهیدېږم، خو د ما جنازه چونکې ما حسین مور زهرا نه غوښتي دي چې د ما جنازه پیدا ونه شي، څنګه د بیبي زهرا قبر ورک دی داسې ما قبر هم په ګاډه دی چې ورک پاتې شي. لہذا ما ته هغه دا پیغام راکړی دی. او دویمه جمله یې دا راته کړې دی چې ما جنازه به دشمن څه پاتې کېږي. جملې ته سترګې وغړوه، غیرت نه ایجاد شوي داسې شهداو، ایمان نه ایجاد شوي داسې شهداو چې ورته یایي حاج خانم مسؤلینو ته داسې وایه چې د ما جنازې پسې پام کوه چې ما زینبیون، ما فاطمیون، ما حیدریون، ایما طرف نه حرام دی چې ایما جنازې پسې څوک راشي چې ایما جنازې وچتولو واجي نه، ایوی شیعه بچي پیزې نه کوي او سوسکوي نه لاړله، ای قیامت ورځې به زه به وایي تاسو ګریوانه ته لاس چام. زه نه غواړم ایما جنازه ورکه شي خیر دی، خو څه نور شیعه و بچي محبوس پاتې شي و هغوی ته صدمه ونه رسېږي. دا هغه شهید